لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद शान नबी बुलंद है शान खुदा के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहतरमुल मुक़ाम सदर जलसा ज़िदारुल उलूम मुहतमिम मौलाना मुहतसिम बिल्लाह स्टेट सेक्रेटरी मौलाना बहरुल हकीम साहब मेहमान खुसूसी मौलाना सरदार अली साहब नौ स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम हुफ़ाज़ आज़म ददिया लाक़े सर ताल्लुक़ लरुनको मुसलमानों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सलाम जवाब मौलाना का वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाह तबारक व तआला अज़ीम एहसान ने नन जिस्तासो और बनियों जज्बे तो गौरव ददी कौगा ददी आवामो ददी मदारिस सर जमा मोहब्बत जज्बा नदा काबिल दीन होंगे काबिल फ़ख्र होंगे और दाशु तो पदीबा ने शाबाशी दरकों कि इंशाअल्लाह आगदा और गरीब ने जिले बुनेर के खुसूसन तमाम पाकिस्तान के अमूमन में इंशाअल्लाह ददी मुसलमानों और ददी मदारिस हो राजी इंशाअल्लाह दा मदारिस दा बेवाजी पदी मैदान के ना बल्कि इंशाअल्लाह दा कौम बाहर ज़िक्र तर्जमाने के हत्ता के जो पार्लियामेंट के हम तर्जमाने के पदी में इंशाअल्लाह ताशु तो उलमाए किराम खबरें थी इसे लोग खबरें ताशु तो मुझे कौम وكم موضوع باني جلدي مجلس انعقاد شو يوعو ختم النبوت عليه علامة مختصرا خبركم وبيابا ان شاء الله دي علماء الكرام تا خبر سٹیج حوالکم حضرت ابو مسلم خولانی رحمه الله دخبل علاقه زبرگ ترشوه دي اسود عنسی او مسلم کذاب دا دو کسان دا د نبی علیہ السلام او د صحابو په دور کې هم د نبوت دعوا کړې و امام ابو مسلم خولانی رحمه الله دا اسود عنسی په د پسې لګي چې د زمان نبوت تسلیم کا ما ته اخیری نبی وایا د انکار کوي د نبوت د اسود عنسی نه او لکه د حضرت ابراهیم علیہ السلام چې دغه په مقابله کې نمرود راځي ورته بلی او دا دمکی ورته ورکی کو چې رضی نبی تسلیم نکم نو دغه څه به اوسې زم د لبیک وي ور بلیږي او هغه ورته دی وشتل کېږي او الله کریم داسې حفاظت کی لکه څنګه چې الله کریم د حضرت ابراهیم علیه السلام حفاظت کو الله کریم د نمرود درو ورنا د حضرت ابراهیم علیه السلام په دې طریقې سره هغه سلامتی نصیب کی چې الله فرمایي قلنا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم دغشن اللہ کریم د سلامتی نصیب کی او واپس راضی مدینی منوری تا ملک بردر کی او جلاوطن کی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ په مسجد نبوی کے تشریف فرما دے ہم لڑ منزلہ او حل تک کی منس کی پدچ نظر وشو ترین تپوس کی تعارف کی ویتسو کی وزر پلانے علاقین راغلم ما یو واقع اوریدلې ده واقع دا چال ته د نبی علیہ السلام یو امتی هغه د ابراهیم علیہ السلام منظر او مثال پیش کړی دی نوم یې دی ابو مسلم دی ورته جواب ورکړي ابو مسلم خولانی زیما حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ له دی بیا یو تندیخ کولی چې نن د هغه پیغمبر مثال الله پیش کړي په دنیا کې مونږ ته مخې ته کوي نن هم په پاکستان کې او په تمام دنیا کې د قادیانی په نوم باندې یو تحریک کار کوي او د نبی علیہ السلام دغه د ختم نبوت عقیده چیلنج کوي د ستاسو نه په دې ځای وعده اخلم اې د کوګه مسلمانانو چې تاسو د دې خلکو سپورټ کوونکو ته تیار یې
کوم چې قادیانی سپورټ کوي جواب راکړي د هغې سپورټ کولو ته تیار یې تیار نه یم د هغې مقابله به کوو انشاءالله په هر میدان کې به کوو ختم نبوت زموږ د ایمان حصه ده دا موږ چرته هم پرېښودو ته تیار نه یو او دویم د دې مدارسو سره محبت ساتئ نن تاسو ګورئ د دغې بچو په سر باندې ټوپۍ دي د دې په سرونو باندې پټکي دي د دې ماشومانو د دې وجود نه او د مخ نه رڼا خیږي دا رڼا د قرآن رڼا ده سورج مخکې به دا بچي تاسو موږ ته راکړي وو د دې سر د سنتو نه خلاف و د دې کپړې د سنتو نه خلاف وي د دې اخلاق د سنتو نه خلاف وو نن چې دې کور ته درځي په سر باندې به دغه د نبي علیه السلام سنت مبارکه تړلی شوي وي دې علما کرامو خپل بابرکت لاس راښکلی وي دې به کور ته درځي سره د قرآن نه قرآن کریم سره به د دې سینې منورې وي د الف لام میم نه والناس پورې هغه قرآن کریم سره به ستاسو کورونه برکتي شي تبرک بالقرآن فإنه کلام الله وخرج من نبی علیه السلام فرمایي چې تاسو قرآن کریم سره برکت حاصل کړئ ځکه دا د الله خبرې دي نو کور کې تر اوسه خو زمونږ ډش انډي نه چلېدله د الله د خفګان څیزونه او آلات چلېدل نن به ستاسو په دې کور کې د قرآن کریم تلاوت کېږي خو د دغې بچي تربیت مزید هم په تاسو لازم دی چې په دغه ځای باندې به پرېږدئ نه دې علما کرامو ته به حواله کوئ چې دې په علم وکړي یو بچی به موږ ته راکوئ چې دې علم وکړي پې حفظ پې وکړي څوک به یو بچی راله راکړي لاس پورته کې یو بچی به موږ ته حواله کوئ اور دې علما کرامو جولې ته به ورچوئ نن تاسو ګورئ په پاکستان کې 23,000 مدرسې د وفاق المدارس لاندې رجسټر دي پای کې زموږ سره 5 लाख اساتذه کرام کار کوي یوازې نارینه ونه د جنکو مدرسې دي او په موږ چې الزام لګي د جنکو د تعلیم مخالف یې راشه زموږ ریکارډ وګوره جنکو ته موږ په زیات تعداد باندې تعلیم ورکو په نسبت د هلکانو باندې صرف په ضلع بونیر کې په روز کال زما سره 25 سنټر وو او د هلکانو زموږ سره 10 سنټرې وې تعداد سیوا شو موږ د هغې سنبالول مشکل شو ستاسو سره دې محبت وجه ده او دا محبت به انشاءالله ډېره وي یو بچی کو نارینه وي کو زنانه وي دا به موږ ته راکوئ چې عالم دین شي حافظ قرآن شي نن تمامه دنیا راځي او زموږ پاکستان ته د هغې سترګې دي حالانکه ستاسو خدمت ته وګوره چې څه کاله مخکې په سعودي عرب کې کله د مقابله کېده او کمپټیشن کېده نو د سعودي عرب صرف 5,000 کسان فارغ شوي په یو کال کې په روز کال زموږ د حفظ الحمدلله 80,000 کسان فارغ کړي وای الحمدلله 80,000 کسان موږ فارغ کړي دي انشاءالله یو بچی خو به راکوئ که نه علما کرام ناست دي مولانا سرداري صاحب راغلی دی د هغې بیان ته زموږ د ټولو انتظار دی او تاسو ته تفصیلي خبرې کوي زه چونکې یو 2 خبرو ته صرف ودرېدلم په دې زه اکتفا کوم الله تبارک وتعالی دې زموږ ستاسو حامی و ناصر شي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین